السلام علیکم ملګرو، تاسو به د احساس پروګرام پیسې څنګه چیک کوئ چې دا پیسې زموږ کارت ته ختلي دي او که نه دي، یا زموږ د دې پیسو اهل یو چې دا پیسې موږ اخیستی شو او که نه شو اخیستی. نو ډېره اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم. په داسې اسانه طریقه باندې خپل کارت کې شناختي کارت کې پیسې چیک کړئ چې ستاسو په شناختي کارت کې پیسې شته او که نشته، دا پیسې تاسو اخیستی شئ او که نه. نو زه تاسو ته دا طریقه ښیم. بې نظیر انکم سپورټ پروګرام کمې پیسې چې دي هغه به تاسو څنګه چیک کوئ په خپل موبایل کې، یا د احساس پروګرام کمې پیسې چې دي هغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه چیک کوئ چې دا پیسې زموږ شناختي کارت ته ختلي دي، یا دا پیسې موږ زموږ نامه ته ختلي دي. په دې شناختي کارت کې زموږ پیسې شته، دا موږ اخیستی شو او که نه شو اخیستی. او که بیا دا پیسې ستاسو شناختي کارت ته نه ختلي، نو دا به تاسو رجسټر کوئ څنګه، دا به تاسو لیکئ څنګه. نو دغه طریقه درته زه په دې ویډیو کې ښیم چې ډېر په اسانه باندې تاسو هغه پیسې چیک کولی شئ. چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ پرې، او زموږ د یوټیوب د چینل هم د ځان سره سبسکرایب کړئ د نورو انفارمیشن ویډیو لپاره. دلته کارت دی، زه دا چیک کوم. په دې طریقه باندې تاسو خپل کارډونه هم چیک کړئ. نو دا لینک زه تاسو ته در کوم په ډسکرپشن کې د دې پروګرام ده، او دا به تاسو د دې ویډیو ډسکرپشن کولو کې په دې کې به لینک کې په هغې باندې به کلیک کړئ. نو تاسو به ډایرکټ دې پیج ته لاړ شئ. په دې تاسو وړاندې خانه کې به د شناختي کارت نمبر ولیکئ، او په دې دویم کې به تاسو چې دا باره کوډ درکړی دا به په دې کې ولیکئ. بیا به معلومات کړئ، په دې باندې به کلیک کړئ. نو دلته اوس زه د یو شناختي کارت نمبر لیکمه. په دې باره کې ما د شناختي کارت نمبر ولیکو، او په دې لاندې کې به زه دا کوډ ولیکم، دا کومې NC چې ما ته راکړي دي. نو دا به تاسو ولیکئ او بیا به معلومات کړئ. په دې باندې کلیک کړئ. نو تاسو کلیک کړئ، نو اوس به تاسو ته وښیي چې تاسو کارت ته دا پیسې ختلي او که نه. نو دا ستاسو د مخې تاسو وینئ چې دې کارت ته 20,500 روپۍ چې دي دا ختلي. نو تاسو سره چې کوم نږدې سینټر وي، نو تاسو تلی شئ او هلته به فنګر پرنټ ولګوئ او د خپلې پیسې به وصول کوي. اوس زموږ سره یو بل کارت دی، زه هغه چیک کوم چې هغې ته ختلي او که نه. نو اوس دلته زه یو بل کارت دی، د هغې نمبر لیکمه. دا اوس زه یو بل کارت چیک کوم، دا نمبر ما ولیکو چې په دې کې پیسې شته او که نه. نو اوس به دا ما ته وښیي چې په دې کې څو روپۍ دي، یا دې ته پیسې ختلي دي که نه دي ختلي. نو اوس دا سرچینګ کوي، زموږ سره دا کولاویږي. اوس دا کولو شو زموږ ته، او موږ ته یې وښویي 10,500. نو دې کارت ته 10,500 روپۍ چې دي دا ختلي. نو دا تاسو کوم نږدې سینټر چې تاسو ته وي هلته تلی شئ او بیا یې په ګوته ولګوئ، تاسو دا پیسې وصولی شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو ډېر په اسانه باندې خپل کارډونه چیک کړئ. اوس یو بل کارت دی زما سره، زه هغه چیک کوم چې کوم کارت ته نه ختلي، چې هغه تاسو ته څه وایي. نو دلته به زه د شناختي کارت نمبر ولیکمه، او دلته به دا کوډ تاسو داسې ولیکئ څنګه چې تاسو وړاندې ولیکو، او بیا هم په دې معلومات باندې کلیک کړئ. اوس دا زما سره بل کارت دی، نو په دې کارت کې پیسې نشتي. دا وایي چې تاسو دا رجسټر کړئ، لکه لاړ شئ د بېنظیر کم دفتر چې دی هغې ته. نو دا تاسو آنلاین هم رجسټر کولی شئ. تاسو به دا څنګه رجسټر کوئ، نو په دې یوټیوب چینل کې به ویډیو وي، هغه تاسو وګورئ، یا به د دې ویډیو په اینډ کې تاسو ته ویډیو میلو شي، په هغې باندې کلیک کړئ، یا په ډسکرپشن کې به تاسو ته موږ د ویډیو لینک درکړی. نو هغه ویډیو تاسو وګورئ او خپل کارت ولیکئ، نو ستاسو کارت ته به بیا پیسې وخیږي. نو ډېره اسانه طریقه او په دغه اسانه طریقه باندې د خپل کارت کې پیسې چیک کړئ، او زموږ د یوټیوب د چینل هم د ځان سره د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ.